بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منصوبات اجمالا منغا ویډیو چې دولستي پنځه مفاعل دي: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه او مفعول معه. او بیا حال، تمیز، مستثنا او سلور نواسخ، یعنی د افعال ناقصه خبر او د حروف مشبه بالفعل اسم، دلالنا فی الجنس اسم، او د ما ولا مشبهتان بلیس خبر. نو برون سبق کې منګه د لالنا فی الجنس په باره کې خبره کړې و چې دلته اسم او خبري ونه وي، خو د سی وی چې المنصوب بللتی لنفی الجنس. تاسو شاته ما ودرېږي کنه، شاته لکه خو ما نه کړی ځان پټ کړی دی وړونه شاته مخکې شي. منصوب بللتی لنفی الجنس مطلب دا دی چې د اسم دلایل نفی الجنس اسم مختلف صورتونه راځي. نو په دلته کې د دې مراد صرف هغه ځای دی کوم ځای کې چې دلایل نفی اسم منصوبي. دلایل نفی اسم په دې معنی سلور قسمه اعراب راځي، سلور قسمه اعراب راځي. لنډه خلاصې دا ده چې دلایل نفی اسم بخالی نه د دوه حالونه، یا با مضاف شی به مضافی، یا با مضاف شی به مضاف نه مفرد به نه کوي. کله دلایل نفی اسم مضاف شی به مضاف هو نو بدی صورت کې بدا منصوب وي. د مضاف د لپاره مثال لا غلام رجل فی الدار، لا غلام رجل فی الدار. نمبر 2 چې مضاف شبه مضافی دای لپاره مثال په کتاب کې لیکل لا 20 درهما فی الکیسه. دویم نمبر چې کله دلایل نفی اسم مفرد وي او نکره وي، مفرد وي او نکره وي نو مبنی به په فتحه باندې، مبنی به په فتحه باندې، او لکه لا رجل فی الدار. دریم نمبر صورت چې دلایل نفی اسم معرفه ده، دلایل نفی اسم معرفه وي، یا دلایل نفی اسم معرفه نه نکره خو دلایل نفی او د دې پر خبر کې دلایل نفی اسم او دلایل په منځ کې فرق راغلی، فرق یعنی فصل راغلی، جداواله راغلی. نو په دې صورت کې بدلایل نفی سنده به مرفوع وي، مرفوع وي. لکه دغه مثال لا فيها رجل ولا امرأة، او یا دغه ترکیب کې چې تاسو ولې لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نو په دې صورت کې بدا عمل نه کوي. اولی صورت کې به منصوب څه کوي چې لکه دا اضافت دا خاصه د اسم ده او اصل په اسماء کې اعراب دنده و منصوب وي. و مبني علی الفتح وي چې دا متضمن دی معنی د عرف لره، لکه دا په جواب کې راځي چې هل من رجل فی الدار، ته لا من رجل فی الدار، خدای من حذف شوی دی نو متضمن دی معنی د عرف لره، دا ځکه مبني دی. او چې کله دلایل نفی اسم مفرد معرفه وي نو بیا دا عمل نه کوي. عمل ځکه نه کوي چې لکه لالی نفی الجنس ته وایي یعنی هغه لا چې د جنس نه نفي کړي او چې دا معرفه راشي نو معرفه جنس نشي جوړېدی. او یا د دې په منځ کې فصل وي، د لالی نفی الجنس او د اسم په منځ کې فصل وي نو بیا هم عمل نه کوي ځکه دا لا عامل ضعیفه ده. نو کله چې دا یو ځای جو عمل کوي او چې یو ځای جو عمل نه کوي. څلورم نمبر دا ده چې کله د لالی نفی الجنس او اوستو اسم مفرد نکره راغلی او دویم لا سره د دویم نکره راغلی، دویم لا سره د دویم نکره راغلی وي نو بدی کې د اعراب په اعتبار سره 15 وجې دي. نمبر 1 په دوانو باندې فتح ویل، نمبر 2 په دوانو باندې رفع ویل، نمبر 3 په اولنی باندې رفع او په دویم باندې نصب، او نمبر 4 په اولنی باندې فتحه په دویم باندې رفع، او څلورم دا چې په اولنی باندې رفع په دویم باندې فتحه. د دې بیا ما وجې ویلې چې په دوانو باندې په فتحه منغه وځه وایو چې په دوانو صورتونو کې بلال نفی الجنس وي او حول بدری لپاره اسم وي، او د حول د لا لفی اسم چې کله مفرد د کې روي جو مبني په فتحه باندې جو ځکه په دوانو صورتونو کې فتحه وي. رفعهما دوانو باندې رفع وي لا حول ولا قوه الا بالله وي نو په دې صورت کې با د لا چې دا به ملغاوي په دوان لاولي صورت کې ولا ملغاوي په دویم کې بداله د نفي لپاره او تاکید لپاره به ملغا معنا عمل بنه کوي. لکه په دې صورت کې برا معرفه ګرځي دا قلة ولا شفاعة دوم دغه شان مثال له، او یا دا حول ولا قوة دوانه. نو حول ولا قوة دا به مبتدا د وجه مرفوع او اقوا چې دا به ثابت بأحد الله بخبري. وفتح الاول ورفع الثاني لا حول ولا قوة الا بالله، قوة الا بالله. نو دلګي دا الله لا قبل الجنس او حول بدیره پر اسم چې مفرد نکره دی جو مبني په فتح باندې، او دا دویم لا دا به ملغا شي
او دا قوه با معطوف شي د حول په محل باندې د حول په محل باندې محل مطلب دا دی چې لکه دا حول په اصل کې مبتدا خبر دي کنه دلایل به اسم په اصل کې مبتدا کنه او مبتدا مرفوع جدا به مرفوع د سلورم نمبر صورت رفع الاول وفتح دا فتح الاول ونصب الثاني ولو لمن فتح بما نصب لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله جو ایمان لو لیکو بلال فی الجنس او لبدیر پر اسم مفرد نکره جو منصوب بوي دا مفتوح بوي ویم لا ملغاوي او قوه دا معطوف ده دا حول په لفظ باندې دا حول لفظ دلته دا منصوب ده لفظا دا منصوب ده نو دا په دې باندې عاطفي منصوب شي پوښوي او پنځم نمبر چې لا حول ولا قوه الا بالله نه لا ملغاوي او حول بن مبتدا د وجنه مرفوع او دویم لا چې نه لا قوه دا لا دا ولا مشابه به ليس مشابه به ليس او حول ولا قوه الا بالله حول بلدي رفع د لا مشابه به ليس اسم الا لا مشابه به ليس اسم مرفوع او دا دویم لا دا بل فی الجنس او په دې صورت کې با دا بیا جدا جمله جوړه یو جمله جوړول صحیح نه دی په اخرنی صورت کې او دا نور سلور صورتونه چې دي نو بدی کې یو جمله جوړه او کدو جمله جوړه فوا شو مې معنی خو لکه دا اخرانه به یو جمله څنګه نه جوړه چې لکه په یو جمله کې هم لا لنه فی الجنس هم لا مشابه بلیس چې دوه په یو بل باندې تفکر دا به صحیح نه راځي پوه شئ او دوا جملې جوړه نه راغی کوم ویلو چې لا حول عن المعصيه ثابت باحد الا بالله او لا قوه على الطاعه ثابت باحد الا بالله ترکیب کړه لا لنه فی الجنس او حول اسم مصدر ده عن المعصيه جار مجرور متعلق په حول پورې حول سره مصدر سره خپل اسم در خپل متعلق نه او د فاعل نه دا اسم شو دلالت فی الجنس ثابت اسم فاعل ضمیر باقي فاعل بار فجر احد المجرور جار مجرور مستثنى منه الا حرف استثناء بالله جار مجرور مستثنى منه سره خپل مستثنى دا ظرف له متعلق شو ثابت پورې ما ویلو چې جار مجرور دواړه معطوف علیه او معطوف دواړه جار مجرور نو بیا په یو ځای پوری تلو نه لګي دا مستثنا منهم جار مجرور دي او مستثنا جار مجرور دي دواړه موږ په ثابتون پوره تړو وو شو او چې یو ترکیب کوله کا یو جمله جوړو نو بیا به دي لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه ثابتان باحد الا بالله لا بیا بلا حول ولا المعصيه دا په معطوف علیه ولا قوه على الطاعه معطوف لکه پوه شو به باندې پوه شو او کله اسم د لا جندا حذف کیږي د قرینه له وجنه لك لا عليك دل قرینه نه چې لا لنه فی الجنس فعل په حرف باندې داخل شوی او لا لنه فی الجنس په حرف باندې نه داخليږي بلکې په اسم داخليږي نو دل کې د دې نه دا معلومه شو چې اسم یې محذوف ته لا عليك اصل کې لا باس عليك پرې پوښوي نو اوس په منصوباتو کې ټول نه اخرانه نه خبر ما ولا المشبهتين بليس د ما ولا مشابهتن مخکې من خبره کړې و یعنی هغه ما اولاد چې د لیس سره مشابهت لري ما اولاد لیس سره په څو خبرو کې مشابهت لري په دوه خبرو کې نمبر 1 خبره سره حضور وای بنفي کې پس کې لکه څنګه چې لیس منفي لپاره راځي دغه شاید ما اولام د نفي لپاره راځي نمبر 2 پس کې مشابهت ته په عمل کې لکه څنګه چې لیس په اسم او په خبر داخلي کې اسم لرفع خبر لا نسب ورکې دغه شان دی بداوم اسم لرفع او خبر لبا نسب ورکې نو تعریف کړه دی چې ول مسند بعد دخولهما دا هرغه اسم د وای چې مسند به ورسره لدینا مسند معنی چې د نسبت شوی بعد دخولهما ورسره دخول لدینا لکه ما زید قائما او لا رجل حاضرا ما زید قائما ترکیب بسنګ کوما ما مشابه بلیسا زید اسم ما او قائما خبر ما سره خپل سم خبره جمله اسم خبره لا رجل حاضرا سترکیب بای لا مشابه بلیسا رجل اسم لا او حاضرا خبر لا سره خپل سم خبرنا جمله اسم خبره و درې صورتونه د سری چې ال دغه بعد لا عمل لکه ما او لا به عمل لکه ها لکه منګه دا وی کنه چې دلایل نبی اسم به مرفوع او خبر به منصوبی کنه خو چې درې زیونه د سری چې ال دغه بعد ما او لا عمل بنه کوي ما او لا به عمل نه کوي یعنی اسم لرفع او خبر لا بنسبو نه ورکه آیږي نمبر 1 زیاده ده چې کله دلایل نبی خبر دا الا نو رسو واقع شي دلایل نبی اسم د سره ورسو واقع شي د الا نو ورسو واقع شي نو دا به عمل نه کوي لګو ګره ما زید الا قائم ما زید الا
قائم دا زید ما مشابه به ليس زید اسم ده قائم خبر ده نو خبر ته خدا ما مشابه به ليس خبر منصوبي لیکن دا منصوب نه بلکې څه ده مرفوع ده اوس دا عمل ولې نه کوي استسماتو استوزین کیسه دي دلته ما مشابه به ليس عمل ولې نه کوي جی وای زبتا صلو په انعام درکم او ما اسانه خبره تاسو مخکې کړی دا د الله نوزود ودا ويم کنه چې الا فی استثناء اوس تر شي عمل ولې نه کوي زه دا کوم دا وجره دا ویا دا په کتاب کاپی کې نه لیکل دا ما وځه کاپی شلنګ راټلنګ دا په ځین کې طالب کارو چیت به وره من ویلو چې مستثنا څه ته وای مستثنا چې د الا نه مخکې د کومه خبره اثبات شوی چې د الا نور سو برای خبره منفي او که مخکې منفي او درستو بسوي مثبت وی کنه نو ګوره دا مې ما زیدون نو دلته د زید نه ما د الا نه مخکې منفي ولا معنی ده کنه او دا الا نور سو بسو ولا معنی اثبات ولا معنی کنه نو پرې قائمون کې چې کله اثبات ولا معنی راغله نو د ما عمل پرې کوونه کوزه چې ما خو مشابه په لږه حاله ده چې کله پر نفي د پاره راځي کنه او دلته الا نور سو چې دا واقع شنو نفي ولا معنی په ختم شو نو مستثنا معنی نه ډبل کړل شي چې بری کې اثبات او نفي ولدوانه معنی کله الا نمک مثبت معنی وي د الا نو صبح منفي ولا معنی وي کله الا نمک منفي ولا معنی د الا نو صبح څه معنی مثبت معنی وي نو دلته ګوره د الا نمک مثبت ولا منفي ولا معنی درا نور صبح راځي شي مثبت بشي چې مثبت شو نو بیا به عمل نه کوي کنه الګه پوه شو به معنی نو موږ به څه ترکیب کوو چې ما مشابه به لیسا زید اسم ما او قائم خبر دلته بلا قائمون د خبر د وجه نه ودا مرفوعي دا خبر د وجه نه مرفوعي او لا نفیس کا د کی کا دی ما مشابه به له عمل کړه نو بیا قائمون نو بکار بلکې څه بکارو قائمن بکارو هم دغه مثال په قران مجید کې دی وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول بل مثال وما امرنا الا واحده كلمح البصر وما امرنا الا واحده بل مثال ها وای کنه وما امرنا الا كل جبار عنيد دغه څنګه آیته دغه څه مثال نه دي وما امر ساعته څنګه ده نه مقبل ها ډېر څه مثالونه دي ځان له ګوره بیا دا خبره یادو ساتئ د ما مشابه به لیک سبانی د ما مشابه به لیک سبا خبر باندې کله پرې باندې دغه عمر راځي سور دوی زائده راځي با زائده به راځي با زائده من زائده لکه ما انا علیکم بحفیظ ما انا علیکم بوکیل واښوي ها دغه مثال زما ځین کې دار ما انت الا بشر مثلنا ما انت الا بشر مثلنا نه لګي ما انت الا بشر نو بشرون خبر ده ماره لیکن مرفوع ده خبر ده وجنه د دې د وجنه نه ده ما مشابه به له خبر نه ده هغه پوه شو به معنی ما انت الا بشر مثلنا ډېر څه مثال په قران مجید کې ما امر فرعون برشید بابا کې زائد ده په دې باندې پوه شو تاسو دویم نمبر ده موږ درې دیونه دي چې الله کې ما عمل نه کوي کله چې ما خبر د الا نور سو واقعشن دغه ما به عمل نه کوي سا عمل باندې کوي یعنی خبر لبا نسبو نه دویم نمبر کله چې د ما دا خبر په اسم باندې مقدم شي د ما دا خبر په اسم باندې مقدم شي نو بیا به عمل نه کوي لکه ما قائم زیدون ما قائم زیدون نو اصل کې څنګه وو ما زیدون قائما ما زیدون قائما او بعد کې خدای لګي قائمون د ترکیب څنګه کومه ما نافیه قائم خبر او خبر مقدم او زید مبتدا مؤخر دلته بداول عمل نه کوي لکه به عمل نه کوي چې ما عامل ضعیفه ده ما سره نو کله دی هغه معمولات په ترتیب کې جو عمل کوي چې په ترتیب کې نه جو عمل نه کوي پوه شو به معنی په دې باندې پوه شو دریم نمبر کله چې د ما او د دې د اسم په فایز کې فصل بغیر تر راشي فصل بغیر زر راشي نو بیا مو معاملې لګي عام طور پر کې ان راځي عام طور پر کې څه راځي ان راځي لکه ته ما ان زید قائم ما ان زید قائم د دې وجم د قره چې دغه اسانه وجه ده چې لکه د دې عامل ضعیفه ده
نو چې کله فصل بګینې نو عمل کوي خو چې فصل بګی نو عمل بیا نشي کولای لکه پوه شئ او بعض پکې دا وایي دا وجل ګډه دا په غټو کې دا مونږ کوی چې ما هم نافیه دا او انهم نافیه دا او نفي چې نه نفي درجه مشي د اثبات پیدا ورګي پوه شئ نو کدا دوی دغه مسینا نو دلته کې ما بسې ما نافیه ان زائده زين مبتدا او قائم خبر مبتدا خبر نو دلته کې دا قائمون پر دریوانو مثالونو کې دا خبر مرفوع ده د مبتدا د خبر د وجنه دلیل وجنه نه چې دا کې الګه پوه شو به معنی نو ګوره دوه خبرې مې وکړې یو د ما دا یو غزاړه خبره وا چې ما ولا مشابهتن بلیس د لیس سره په څو خبرو کې مشابهت لري پدوو کې یو د نفي په معنی کې او دویمو په عمل کې دویمه خبره موږ دا وکړه چې دا هر د خبر ما ولا مشابهتن یعنی هر هغه اسم چې مستند وي د دې دخول نه وسو درې ځایونه د چې الله کې دا ما عمل نه کوي ما ولا عمل نه کوي کله چې د دې خبر د الا نور سورا شي یا کله د دې خبر په اسم باندې مقدم شي او دریم نمبر کله د دې په منځ کې فاصله راشي یا ان زائده د دې په منځ کې راشي وذ ما ولا مشبهتان بلیس چې دی کنه دله د عمل اهل حجاز ور کوي یعنی حجاز والا خلق دله عمل ور کوي بنو تمیم والا د سره ما ولا مشبهتان بلیس عامل کړي نو بنو تمیم یو قبیله ده داغه اغو د سره دله عمل ورکینو خو شوي لکه دل کې د بنو تمیم شاعر دی یو زهیر نوم دغه نو داغه شعر لیکل دی ومحفحفين كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب بحرام ومحفحفين كالغصن دل کې دا ګور د په اخر شکه خبره ده چې ما قتل المحب حرام نو ما مشابه به سره قتل المحب مرکب اضافي دی لپاره اسم دی او حرامون ولا خبر دی نو دلته حرامون د ما مشابه به سره خبر تنن دا منسوبي لیکن دلته دوه عمل نه ور کړو حرامون لیکل لکه پوه شوي دا وایي شعر خبره ته کوم بلګي نه و ان وقع الخبر بعد الا کچرته واقع شي خبر رسل الا نه لکه ما زيد الا قائم او تقدم الخبر على الاسم یا د ما مشابه به سره خبر مقدم شي په اسم باندې لکه ما قائم زیدون او زیدت ان بعد ما یا د ان زیات شي د مان ورستو لکه ما ان زیدون قائم نو بطل العمل دلیل عمل بسوي باطل به کما رايت في الامثله لکه څنګه چې داول دل په مثالونو کې لکه پوه شو ویلی باندې او هر جدا جدا وته تاسو ذکر لګنا دی وهذا لغه اهل الحجاز او دا مال دا عمل ورکول ما اولال دا عمل ورکول ما اولال دا عمل ورکول دا لغت د اهل حجاز ده خو شو یا د عام خلق دله دغه ور کوي عمل ور کوي لکه د دو د قرآن مجید د دو په دغه باندې راغله ده د دو په لهجه کې راغله ده اما بنو تمیم چې دي فلا يعملونها اصلا فلا يعملونهما اصلا ندودي دوانو لرا یعنی ما ولا لرا د سرنا عمل ور کوي نو قال الشاعر ويدي شاعر نوم د زهير عن لسان بني تميم شعر ومحفحف كالغصن قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب بحرام ومحفحف کې واو بمعنى رب ده واو بمعنى رب محفحف صيغه اسم مفعول له حفحف يحفحف حفحفه باب فعل له محفحف هغه زنانه ته ویلېږي چې نری ملا والا نری تشوالا تشي چې دا تشوي ومحفحف كالغصن غصن دا ته ویلېږي خاخته قلت معنا خدا قال يقول قولا معنا وینا انتسب انتسابا باب انفعالنا بعد نصب بیان اول اجاب يجيب اجابه اجاب د باب افعالنا دا واحد مذکر غائب څخه اجاب فعل له جواب ورکول قتل وجودا سپیجن قتل ولد قتل يقتل قتلا محب احب يحب احبابا باب افعالنا محبون بازل کې سو محببون سو بازل کې دوا حروف دی چې استرال د متجانس اول نه ما قبل جننه دا ساکن دی د متجانس اول حرکت ما قبل د نقل کړ شو او ادغام شو جسدي جوړ شو محبون حرام معنا من کړل شوی حرم يحرم دا خو درې لفظي تحقیق شو وس درې معنا ومحفحف كالغصن قلت له انتسب ډیر زنانا چې هغه نرم لاوا او دا نرم لای د چې ولکه پشان د خاخونو ډېر نرم لا ولا زنانوي د او دا ملای د نری وا او د سي تشي دا دغه د تشو تشي
لکه څنګه چې خاق وي د ونه خاق وي نو ما ورته قلت له انتسب ما ورته انتسب چې خپل نسب بیان کا فاجاب ما قتل المحب بحرام فاجاب نو هغه جواب ورکو څه جواب ورکو چې زه د هغه خلکو د قبیلې نه ما قتل المحب حرام چې د هغه په نسبت باندې د محبوب لرا د عاشق وجل حرام نه دي مطلب دا دی چې لکه موږ د هغه خلکو د قبیلې نه کړه چې هغه د خپل عاشقانو سره کباغو باندې ظلم کوي هغه سزیاته نه دی باغ باندې کوی به باندې نو دل د کې د زنانا دا پر خپل شعر کې دا شعر چې ورته وي نو په دې کې خپل نسب بیان کو چې زه د بنو تمیم نه یم د سره ما زګه چې بنو تمیم والا چې کنه ناغو دې مال عمل نه ورګي کنه پوښوي به باندې مال عمل نه ورګي کدی مال عمل ورکوله نو بیا حرامن پکارو څه پکارو حرامن پکارو ځکه چې دا لال نفیجس د ما مشابه بلیس اسم ده خبر ده ا د ما مشابه بلیس خبر سوي منسوب وي لکه پوښوي به باندې نو بدی کې ضمنن د خپل نسب بیان کو نو ګوره یو موږ تحقیق وکړو دوی موږ ترجمه وکړه درې محل الاستشهاد دا شعر د سره پر راوړل تاسو په امتحان کې اکثر دا شعرونه راشي کنه تاسو چې د دې محل الاستشهاد وایا محل الاستشهاد مطلب دا چې دا شعر د شاعر د لګي د سره پر راوړل دی مصنف د په کې دې خبرو تړل شوی چې دا خبره تاسو وکړه چې نری ملاو پشان د خاغو دا خبر ورته وکړه محبوب او عاشق او د سوي چې لنګ د جمعې ورځ د راشه دا چل پکاو کا نه د په کې دا ویری دي کنه دا شعر دې پر راوړل چې بنو تمیم والا ما اولاد عمل نه ور کوي او د دغه خبرې د شهادت لپاره د شعر چې د ذکر کړ د بنو تمیم شاعر د بنو تمیم قبیلې نه شاعر زهیر دمو چې پای کې د حرامون دا مرفوع ویل دی پوه شئ ترکیب بسنګي ومحفحف كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب بحرام ومحفحف واو بمعنى ربا واو بمعنى ربا محفحف صيغه اسمه مفعول ضمیر پکې نائب فاعل کاف حرف جر الغصن مجرور جر سره خپل مجرور صرف الله متعلق شوب محففین پوره پس پوره او محففین شی په فعل سره خپل فاعل متعلق نه دا محففین شی دا مجرور شو دا واو دا رب جار رب په معنا رب جاریه ده کنه رب حاشمین عدافیانا نو هغه رب اسم فاعل رب مجار سره خپل مجرور نه دا ظرف مستقر متعلق شوب ثابتون پوری یاد دي نمک کم شعر پای پوری متعلق قلت له فعل تو ضمیر پکې فاعل او له جار مجرور متعلق ده بس پوره فقلت پوره قال يقول چې په کوم ځای کې هم په قران کې راغی په حدیث کې راغی په شعر کې راغی په ځای کې راغی دا په قول جوړیږي خو به مقوله وي نو قلت له دا څه شو دا قول شو څه شو قول او انتسب فعل امر انت ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه مقوله لکه پوښتنه مې معنی قول سره خپل مقوله جمله قولیه بس مخکزه اجاب يجيب اجاب فعل هو ضمیر پکې فاعل اجاب فعل هو ضمیر پکې ما مشابه بلیس او قتل المحب مضاف الیه مبتدا او حرام ولا خبر مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه په تعویل لري ترکیب سره مفعول به شو اجاب فعل لپاره اجاب فعل سره خپل فاعل مفعول بنا جمله فعلیه خبریه الګه پوښوي به باندې پرې باندې پوښوي تاسو برفع حرامون یعنی دا چې زمونږ دا خبره باندې جوړیږي چې کله پر حرام باندې طرف وي حرام باندې نسب وي نو بیر الګه پوښوي نن سبق یو کومه د ما ولا مشابه بلیسا دا غي خبر دا کو ما ولا صدر بلیسا تر پس کې مشابهت لري او ما ولا مشبه بلیسا په درې صورتونو کې عمل نه کوي چې کله درې خبر د الا نو رسول راشي یې خبر مقدم شي سمانه یا د دې په منځ کې فاصل راشي او ما ولا عام اهل حجاز چې دا عمل ور کوي بنو تمیم والدې عمل نه ور کوي بنو تمیم والا چې عمل نه ور کوي نو داغي لپاره دغه شعر ومحفحفین كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام پدې کې منګه یو خود لفظي تحقیق وکړو به من لفظي ترجمه وکړه دریم تشریح وکړه او سلورم چې محل الاستشهاد مونږ وي او پنځم چې نن دا موږ د ترکیب وکړو هغه پوه شوي دا بیا چی دا وړو